أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 168 الذين ها کسان قالوا الذين ها منافقان قالوا چې هغوی اویل لاخوانهم خپل ورونو ته وقعدوا او خپل دوی ناس شوي وو د جنگ نه یعنی جنگ له نوتلی لو اطاعونا کو چرې دوی زمون خبره منلې وي نو ما قتلونو د صحابه چې کوم په جنگ بدر کې شهیدان شون دي بنو شهیدان شوي قل اوه و ته ای پاک حبیبا فدرؤ تاسو دفع کړئ عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین کو چرې تاسو رښتونی د منافقانو په خپل باندې پاتې شو د جنگ نه نوتلی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې کومو د ټولو منافقانو مشر نو د په سرپرستی کې 300 کسان 300 کسان د جنگ احد نه د لارې نه واپس شو په خپل دی جنگ له نوتلی خو چې کله مسلمانانو ته ظاهری تور شکست او شو مسلمانان شهیدان شو 70 کسان صحابه کرام شهیدان شو نو په دې کې خو د منافقان چې کومو د مدینه منورې د انصارو سره ګډ وډو مطلب د غیرونه وو د غی د تر زامونو د ترور زامونو ټول د مدینه منورې خلکو نو دلته د زګو فرمایل چې قالو دی اویل لاخوانهم خپل ورونو ته نو د دې کې نسبیانو او دویمه خبره ده چې د منافقانو خپل ځان مسلمان حسابو ا د مسلمانانو سره به ګډ وډ پاتې کېدل نو د دې وجنه دی د خپل ورونو ته اووي ځکه یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نو د دې وجنه دلته وی چې اخوانهم خپل ورونو ته نو چې کله دی شهیدان شون دی وی کو دی صحابه زمون خبره نو منلې وی دی بنن نو شهیدان شي ځکه مونږ ورته ویلو چې مدینه منورې نه بهر موزه جنگ پسې کو دی پتا سو پسې راځي نو مونږ بدل تکي پاتې شو لہذا مونږ بدی د شکست ورکو خودی زمون خبره اون منل دی چې کم دی اوتل نو دی د چې کم دی شهیدان شو دی قتل شو کو دی زمون خبره منلې وی او دی د مدینه منورې نه بهر نوې وتلی jihad ل نه وتلی نو دی بنو شهیدان شوی نو الله فرمایي چې دی دا خبره کینو دی ته توه پاک حبیبا چې تاسو دومره زبرګان یې او د دې مرګ منی کول شي نو خپل مرګ منی کې کنه کو تاسو په خپل خبره کې رښتونی یې نو خپل مرګ مری کې ځکه د مرد لپاره چې کم ځای مقرر دی کم ټیم مقرر دی کم سیز مقرر دی هغه به انسان ته خامخا ورسي نو انسان دا په دې وجه باندې نه شهید کیږي چې د جهاد له نو ترې دی بنو شهید شي نه خامخا بتلو دي الله لیکلی و نو دلته کې د دغه منافقانو ذکر دی الذين هغه منافقان قالوا هغوی اویل لاخوانهم خپل ورونو ته صحابه ته چې کوم د جنگ بدر نه واپس شو وقعدوا او په خپل دین ناس شي وو د جنگ نه یعنی په خپل خو جنگ نه نوتلی لو اطاعونا کو چې دوی زمون خبره منلې وي د صحابه زمون خبره منلې وي ما قتلون دی بنو شهیدان شوی قل او ایت ای پاک حبیبا فدرؤ تاسو دفع کړئ تاسو منع کړئ عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرګ تاسو خپل مرګ منی کړئ نو چې خپل مرګ نشه منی کول د صحابه مرګ په تاسو څنګه منی کړئ ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتونی ورستو آیات کې الله پاک جل شانه فرمایي چې تاسو خدا خبره کوي چې دی بنو شهیدان شوی کو دی جنگ نه وتل دی بنو شهیدان شوی نو الله فرمایي چې دا شهیدان چې کومي دا مړ نه دي ته مړی مو آئے دا ژوند دي د الله په نسبت دی او دی ته رزق ملاوي
د شهیدانو درجه ذکر کی ولا تحسبن الذين او ګمان مکو د ها کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړل شوی دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن د مړو د الله پلار کې چې کوم کسان شهیدان شوی دي نو په دې د مړو ګمان مکوا بل احیاء بلکې دا ژوندۍ دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکولی شي نو شهدا دا د قران په نص سره ثابت ته چې شهدا ژوندۍ دي او د شهداونه اعلی حیات انبیاء علیهم السلام ته حاصل شهدا چې ژوندۍ دي دي ته کوم ژوند حاصل دي د برزخو نو دا د انبیاء علیهم السلام د تابعدارۍ د وجدي ته دا ژوند حاصل دي لکه موږ وایو سپوږمۍ ترانه حاصله ده د نور د وجه نو نور د سپوږمۍ نه په څو چنده زیاته رڼا کوي نو چې د انبیاء علیهم السلام د تابعدارۍ د وجنه شهدا او حیات حاصل شو نو انبیاء علیهم السلام ته په طریقې اولا باندې چې کوم دي حیات حاصل نو انبیاء هم ژوند دي شهدا هم ژوند دي عام مړي هغه هم چې کوم دي ژوند دي په خپل قبرونو کې نو څنګه ژوند دي ګوره انسان د دوه سيزونو مرکب دی یو روح دی یو جسم دی انسان چې کو روح وي نو دا انسان چې کوم دی ګناه هم کولی شي ثواب هم کولی شي او انسان کې کو روح نه وي نو دی اس نشي کوي یعنی دوه سيزونه لازمي دي روح او جسم بعضی خلک وایي چې د قبر کې عذاب نشته دي بعضی خلک وایي چې عذاب ملاويږي روح ته ملاويږي جسم ته نه ملاويږي دلته کې چې الله جل شانه ولا تحسبن الذين تاسو ګمان مکوئ د ها کسانو بارکی ته ګمان مکوئ د ها کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړي شي دي قتل کړي شي دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن د مړو ګمان پچا مکوا دا کوم چې قتل شوی دي نو روح قتل شوی دی کو جسم قتل شوی دی جسم قتل شوی دی کنه وی دی جسم ته مړ موایا دی جسم ته مړ موایا بل احیاء بلکې دا ژوند دي عند ربهم د دوی پر رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکولی شي نو انسان چې کله مړ شي نو امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه اکبر کې لیکل دي چې فتعاد روحه فی جسده دې چې کله وفات شي او قبر کې کیدی نو دته چې کوم دی روح واپس شي یا روح چې کوم دی په علیین کې په جنت کې یا په سجین کې نو په علیین کې نو روح ته چې کوم دی ثوابونه ملاویږي خوشاله ملاویږي دنه په قبر کې بدن محسوسي لکه موږ تاسو خوب کې دې قبر مثال د خوب دی انسان خوب ویني دی په خوب باندې ودوي او د روح چې کوم دی تلی بار ګرځي بعضی وخت سړي پسې اوخ ور پسې شي بعضی وخت سړي پسې سپي ور پسې شي په خوب کې نو د روح اوس د عذاب په دغه ټیم کې په دې خوب کې د روح ته ملاویږي خو جسم محسوسي کنه محسوسي عذاب دا اوخ چې کوم دی په دې روح پسې ور روان دي دا سپي په دې روح پسې ور روان دي انسان خودل ته پروت دی روح چې کوم دی بار په کمرو کې منډي وي خو چې د پسې دا روح روان دي دا انسان چې راپاسي په دې بدن باندې د خولي اثرات وي د یری اثرات وي بعضی وخت سړی دور چغي وي چې د مړای اواز چې کوم دی خراب شي اواز بیا نه راوځي ټیک ته چې الته خو عذاب روح ته ملاويدو خو جسم محسوسه دد کشانتی کو انسان نیک دی د روح په علیین کی برا خو د جسم سره تعلق دی الته چې څومره خوشاله دته ملاویږي روح ته نو دلته جسم محسوسي لکه څنګه چې نور په اسمان کې دی د زمکه سره تعلق دی په زمکه باندې وبد کوي شي د بارې نه چې په نور اولګي نو زمکه وچتي د زمکه سره تعلق دی د کشانتی په علیین کې روح دی خو دلته کې په دې قبر کې چې کوم جسم پروت دی د دې سره تعلق دی او دا تعلق چې څومره مضبوط وي بیا انسان نه خوريږي همدا وده چې عبدالرحمن بابا وی امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې نو چې کم سړی په دې دنیا کې د ګناه نه خپل ځان امانت ساتي قبر بیا د بدن چې کم دی نه خوري او ډیر واقعیات خلکو لیدلي دي چې بالکل درې سوا کاله دو سوا کاله په قبرونو کې شوي دي او بالکل تاسو بلډیګر مولانا بلډیګر صاحب چې کوم دی واقعیا بیانونه د عبدالرحمن بابا دا هغه روزه مبارکه پریوته و نو د شعر را تریات شو چې امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې ویمه چې دې ګورم چې دې څنګه چې لاس مې ورخته کو د ګیرې نه د غسل هغه وبس سیدل چې څومره د جسم او د روح ته تعلق مضبوط وي دومره انسان چې کوم دی پس مکه کې نه خوريږي الله وتعالى نو د روح او جسم دواړو ته چې کوم دی ثواب هم ملاويږي عذاب هم ملاويږي تاسو ته یو آسان مثال درکوم
دغه کې موږ د دې نه مخکې هغه آیات کې تیر شوي ما ورکړی خو بعضې ملګري پکې نه مثال په طور یو دوه کسان دي هغوی موږ غلا لزو یو ړوند دی او بل شل دی د شل چې کوم دی خپې نشته تللی نشي او ړوند چې کوم دی د هغه سترګې نشته دي نو دا شل د دې ړوند د اوږې ته وختو او غوږ ول یو طرف ته بل طرف ته تاوي چې زوږ باغ نه غلا او په دغه دوران کې دی د باغ ته ورسېدل دا شل ناست دی بره مڼه راشوکي یا کیله راشوکي یا لوچی راشوکي هر شی راشوکي یا املوک راشوکي او دغه دوران کې د املوک راوشو او د کې چې کوم دی مالک راغی نو اوس دا مالک په کم سړی وي او مالک وي چې یاره زه دا شل ومه ځکه دا شی خو شر راشو کول نو د شل خو خپې نه وي دی خو راوړی دی ړوند دی که نو دواړه ګنهګاران دي خو دا مالک انصافداري انصاف کوي نو دواړو له چې یو ډب یو له ورکوي نو بل به بل له ورکوي دواړه به خو یو له ډب ورکوي او بل پرېږدي دا ظلم دی نو دک شان دی دنیا کې انسان جسم روان دی او روح په د پاسه سور دی نو چې انسان ګناه کوي دا روح او جسم دواړو کړی انسان نه چې روح ووځي جسم بیا ګناه کولی شي نشي کولی نو روح او جسم دواړه چې کوم دی نو دی ګناه کوي نو چې کله دی ګناه وکړو نو الله جل شانه به عذاب چې کوم دی روح او جسم دواړو له ورکوي خو دوی ثواب وکړو دوی د نیکۍ کار وکړو نو الله پاک په چې کوم دی ثواب روح له هم ورکوي جسم له به هم ورکوي ځکه دواړو کړی دي یو نه دی کړی دواړو کړی دي نو دواړو له به الله پاک ورکوي بعضې خلک وایي چې نه دا جسم چې کوم دی جسم عذاب او ثواب دا به جسم مثالي ته ملاوي جسم مثالي دا چې لکه په خوب کې مثال په طور زه وده شوم او د استاد صاحب سره زما ملاقات وشو مثال په طور نو دی خو زما د ملاقات نه خبر نه دی خو په خوب کې د سره زما ملاقات شوی دی دک د جسم مثالي نو دلته کې قتل شوی جسم عنصري دی دا جسم دی په جهاد کې او عذاب ثواب به چې کوم دی جسم مثالي ته ملاوي دا ټول د عقل خلاف خبرې دي لہذا عذاب ثواب دا به دواړه چې کوم دی جسم ته هم ملاویږي روح ته هم ملاوي حدیث پاک کې راځي العبد اذا وضع في قبره هر کله چې دا انسان سره خلق په قبر کې کیدي نو اتاه ملکان دو فرشته ول راشي نکیر منکر دی په دې قبر کې کینی او د دنه تپوس کی نو به تپوس کی مر ربک ستا رب سوکته من نبیک ستا پیغمبر سوکته او ما دینو کا ستا دین سره درې تپوسونه په قبر کې دا فرشته نه فرشته دا مړی کینی او دا کینی جسم او روح کینی روح کې نستی شي او جسم کینی نو عذاب او ثواب دا روح او جسم دواړو ته ملاوي دلته چې الله فرمایي چې لا تحسبن الذين تګمان مکو د خلکو بارکی قتلوا چې قتل کړي شوی دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن د مړو ګمان په مکوا بل احیاء بلکې ژوندۍ دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ملاوي دي د نور خلکو نه ممتاز دي جدا دي امو خلکو ته رزق نه ملاوي دي د الله پاک جل شانه رزق ورکړي شهید چې څنګه وفات شي د روح چې کوم د جنت ته ور داخل شي او د بیا چې کوم دی رزق ملاوي شهیدان ژوندي دي او د شهیدانو اعلی درجه انبیاء علیهم السلام ته حاصله ده دا وجه ده چې د کم سړی ژوندی دی د میراث نه تقسیمیږي چې کم سړی ژوندی دی د بیبي بل چا سره واده نشي کولی د انبیاء علیهم السلام میراث نه تقسیمیږي میراث په ټول بیت المال ته وقف دي دا تقسیمیږي نه ولی انبیاء علیهم السلام په اعلی طریقې سره ژوندي د انبیاء علیهم السلام د بیبیانو سره امت څوک نکاح نشي کولی نکاح سره د چانه کیږي ولی انبیاء علیهم السلام د حیات په اعلی طریقې سره حاصل نبی علیه السلام فرمایي من صلى عند قبر څوک چې زما د قبر سره خواته درود شریف وي نو نبی علیه السلام وی زه اورما او یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي زه له جواب ورکوم چې څوک ما باندې درود شریف زما د قبر خواته وي الته روزه مبارکه باندې لیکلی دي السلام علیک یا رسول الله الته یا رسول الله ځکه نبی علیه السلام موجود دی السلام علیک یا حبیب الله السلام علیک یا شفیع المذنبین نبی علیہ السلام به مخاطب کوي سلام په نبی علیہ السلام باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې من صلى عند قبري څوک چې زما د قبر سره درود شریف وي سمعته زي اورما ومن صلى علي نائيا او څوک چې ما د لری نه وي نو ابلغته ما تر رسول کیږي فرشتي ما تر رسي نو انبیاء علیهم السلام دی په اعلی طریقې دي چې کوم دی حیات حاصل دي کو شهدا او ته حیات حاصل دي نو دا د پیغمبرانو د تابعدارۍ د وجه نه دي د حیات حاصل دي لا تحسبن الذين تاسو تګمان مکوا الذين ده کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړي شوی دي فی سبیل الله بلار د الله کی امواتن د مړو بل احیاء بلکې ژوندۍ دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکول شي او بل آیات کې ولکن لا تشعرون تاسو د دې بارکی شعور نه لرئ دا ژوندۍ دي خو تاسو د دې ادراک نشئ کولی
یو سړی بعضې خلک وي یاره که ما ته قبر کولاو کا او چې قبر کې زه ووینم چې دې کس ته ثواب او عذاب میلاویږي او که نه الله وی دا ښکاري نه ځکه برزخ ویلی شي پردې ته پټوالي ته نو دا الله زموږ نه پټ کړي دي خو د الله په نیز باندې ژوند دي فرحینا خوشحاله دي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی د الله نعمتونه په دې باندې د شهدا چې کوم دي خوشحاله دي من فضله د خپل فضل نه الله ته په خپل فضل چې کوم نعمتونه هلته کې ورکړي دي لوی لوی درجې ول ورکړي حدیث پاک کې راځي د شهید نه الله تپوس کی تاسو غواړي وی دی بوي چې الله پاکه ته موږ هر سره کړی دي او صرف یو ارزو مو دا خو تبه را پوره نه کی الله ته فرمایي چې بدل پوره کم خو ستو وای تاسو وای وی دی وی چې الله موږ دوباره دنیا ته اولېګا چې موږ قتل شو د الله په استا په لار کې قتل کیږو بیا ژوند کیږو بیا قتل کیږو بیا ژوند کیږو وی الله به تو فرمایي دا قانون نه دی دسنه کو نو هر قسم نعمتونه به الله پاک جل شانه دی لور کړی خو دی به د ځن کدنه خوشحالي چې بدی کوم راغلی هغه خوشحالي به دین نه فرحین خوشاله دی بما په هغه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله د نعمتونو نا من فضله په خپل فضل سره ويستبشرون دوی خوشاليږي بالذین په خلق باندې لم يلحقوا چې ندی ملاو شوی دوی سره لم يلحقوا چې ندی ملاو شوی بهم دوی سره من خلفهم د دوی نه ورستو نو دیو په هغه خلکو کم په جهاد کې چې پاتې شوی دي ژوندۍ نو دیو په هغه خلکو خوشحالي کې چې کاش دی ته هم په دې لار کې شهادت ملاو شو چې موږ پسې زر راورسېد زموږ سره ملاقات وشو دی خو دماغ کې دلی دي جنگ احد کې 70 صحابه کرام شهیدان شو یا نور جنگونو کې کوم شهیدان شوي دي نو دی به هلته کې ارزو کې چې الله پاک دی له هم شهادت ورکړي چې دی موږ پسې راورسېد زموږ سره ملاقات وشي الله خوف چې نشته دی هیڅ یره علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن شي نه به د خپل ځان په باره کې ویروي او نه به د خپل بچو د بیبیانو باره کې غمجن وي یستبشرون دی خوشحالیږي بنعمت من الله په نعمت ته الله باندې وفضل او د الله په فضل باندې وان الله او په دې خبره چې ان الله بشک الله تعالی لا یضيع نزయ کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو دیو په دې خبره باندې ډېر خوشحاليږي څومره تکلیفونه تیر کړل دي څومره چې کوم دي مجاهدي کړي دي څومره تکالیف برداشت کړي دي نو د دېغه اجر ولا الله ضایع کوي نه بلکې د دېغه اجر ولا الله پاک ورکړي الذين کسان هغه منافقان قالو چې هغوی ویلو لاخوانهم خپل ورونو ته وقعدوا او په خپل ناس شیو د جنگ نه لو اطاعونا کچر دوی زمون خبره منلی وي ما قتلون دوی بنو قتل شوي قل اوایو ته ای پاک حبیبا فدرؤ تاسو دفع کړئ تاسو منع کړئ عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتونی په خپل خبره کې ولا تحسبن الذين او ته ګمان مکه وده خلکو بارګي قتلوا چې قتل کړل شي دي فی سبیل الله بلار د الله کې امواتن د مړو بل احیاء بلکې ژوند دي عند ربهم د دوی د رب پنځ باندې يرزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحینا خوشاله دي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې دوی ته ورکړي دي الله پاک د نعمتونو نه من فضله په خپل فضل سره ويستبشرون او دوی خوشحاليږي بالذین په خلکو باندې لم يلحقوا چې دوی سره ندي ملاو شوي بهم دوی سره من خلفهم د دوی نه ورستو الله خوف چې نشته دی هیڅ یرا علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن شي یستبشرون دوی خوشحالیږي بنعمت من الله په نعمت الله پاک باندې وفضل او فضل د الله وان الله او په دې خبره چې بشک الله پاک لا یضيع نزای کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو الذين هاكسان هغه منافقان قالوا جهوي ويل لاخوانهم خپل ورونو ته وقعدوا او خپل الناس د جنگنا لو اطاعونا کجردي زمون خبره منلې وي صحابه کرامو ما قتلون دوی بنو قتل شوی دوی بنو شهیدان شوی قل او ایوته اے پاک حبیبا فدرؤ پس تاسو د پکړی عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتونی ولا تحسبن الذين او تهرګ
هرگز ګمان مکوا الذين ده کسانو بارکه قتلوا چې قتل کړل شوی دي فی سبیل الله بلار د الله کی امواتن دمړو بل احیاء بلکې ژوند دي عند ربهم د دوی د رب پنځ باندې یرزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحین دوی خوشاله دي بما په سباندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون دوی خوشاليږي بالذین په هغه خلق باندې لم يلحقوا جن دي ملو شوي بهم دوی سره من خلفهم د دوی نورستو الله خوف چې نشته دي هیڅ یرا علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غمجن شي یستبشرون دوی خوشاليږي بنعمت من الله فنعمت الله پاک وفضل او بفضل د الله وان الله په دې خبره چې بشک الله تعالی لا یضيع نزای کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازيش الله مونږ سوې سمو وورد الاله العالمین مونږ ته عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. اله العالمین درس په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي. الله زمونږ دا درس خالص تخپل رضا وګرځي. الله په خپل دربار کې وته قبولیت ورکړي. اله العالمین څومره ملګری راغلي دي په زړونو کې څومره جایز حاجتونه الله په ټولو باندې ته خبرداري د خپل غیب خزانو لپاره پوره کړي. اله العالمین دي کې څوک بیماران وي کورونو کې بیماری وي ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکړي. الله څومره قرضداري الله د قرضونو نه اخلاص کړي. الله څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي. الله څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. اله العالمین څومره خلکو رزق لړ تنگ دی الله رزق ورته فراخ کړي. څومره خلکو اولاد نشته الله نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله چاته د اولاد ورکړل دی الله نیکان او صالحان ورته لوي کړي. اله العالمین مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکړي. الله کشرانو ته مو د دیندارۍ ژوند ورکړي. الله په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچو. اله العالمین زمو د عزتونو لاج وساته. اله العالمین مو ډیر کمزوري ډیر ضعیفان یو الله خپل مدد او نصرت زمو سره شامل حال کړي. الله د فلسطین په مسلمانانو باندې او رحم وکړي. خدای پاک د فلسطین د مجاهدینو سره موقع او ځای په ځای باندې خپل مدد شامل حال کړي. اله العالمین مدد او نصرت وکړه. الله د مجاهدینو د مالونو د جانونو د عزتونو حفاظت وکړه. الله د بچیانو د بیبیانو حفاظت وکړه. الاله العالمین څومره مجاهدین ستا په لار کې جنگيږي الله فتح او کامیابی ولا ورکړه. الله فتح مبین ولا ورکړه. اله العالمین مو ډیر کمزوري یو اله العالمین صرف دعا د خپل مسلمانانو ورونو د پاره کولی شو. الله دا غوی په حق کې زموږ د دعاګانې قبول کړي. الله ماشومان بچي ورله شهیدان کړل زنانه ولا چې کوم دی به حجاب کړي. اله العالمین دغه اسرائیل ته هدایت نصیب کا. الله کو هدایت قسمت کینی د خپل قهر او غضب په سپېړه باندې و. الله د خپل قهر په جارو باندې جارو کړ. اے الله موږ ډیر کمزوري یو ډیر ضعیفان یو الله دې کې د مشرانو کشرانو لاسونو شت کړي زموږ د دعاګانې په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کا. الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کا په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد رسول صلی الله تعالی علیه